أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. دغه څه دی کنه سورۃ سبا 17 نمبر آیات. پر 17 نمبر آیات کې د عذاب خلاصه ذکر کیږي چې د سزاګانې درنې سزاګانې چې د خلکو کورونه وران شي، د علاقت پاتې شي، غنیمتونه د واخلي الله تعالی بیرته زیات افراد یې مړه شي، کم پاتې شي، هغه هم په نافرمانۍ کې مړه شي، بېایمانۍ سره مړه شي، نو الله تعالی وایي داسې بدله موږ ورکوو. ذالک دا سزا جزیناهم بدله ورکړه دوی ته بما کفروا په سبب د هغې چې دوی کفر کړی و. د کفر انجام و چې د آسماني احکامو نه سوچه انکار کوو. وهل نجازي امون بدله نه ورکوو، داسې بدله نه ورکوو الا الکفور بغیر د کافرانو نه. کفور په معنا د ناشکر سره هم راځي، په معنا د کافرانو سره هم راځي. یعنې داسې بدترین بدله چې موږ ورکوو، بدترین سزاګانې د صرف کافرانو ته ورکوو. البته امتحانات ځان له شی دی، لیکن عذابونه چې کم دي داسې عذابونه صرف په کافرانو باندې راځي. د دې وضاحت په یو حدیث مبارک کې د سم دی، یو د تابعی په قول کې هم موجود دی. کوم د تفسیر معرفت قرآن ذکر کړی دی چې کله مسلمان ګناهګار شي، په ګناهونو دی مخه شي، او عام مسلمان ته چې الله تعالی سزاګانې ورکوي نو درې طریقو باندې ورکوي چې کافر نه صرف ګناهګار وي. یو دا د چې نیکو اعمالو ته به زړه نه کېږي، په نیکو اعمالو کې به سستي پیدا شي، مونځ ته به زړه نه کېږي، روژه کې به سستي کوي، نور اعمالو کې به سستي کوي. ته پوهېږي چې الله تعالی د خپل عذاب متوجه کړی دی او د الله تعالی ناراضه دی. دویم چې کوم جایز څیزونه استعمالوي، به دغه استعمالولو جایز څیزونه استعمالولو کې به بیا رکاوټونه ورته راسي، بیا رکاوټونه، هغې نه به د خپله فایده نشي حاصلولی پوره. او دریم نمبر دا ده چې په معیشت کې، یعنې ژوند په سامانونو کې، ژوند په وسایلو کې کافي مشکلات ورته پیدا شي، غربت او دغه شان د کې تنګ دستي، ګراني، دا ټولې قصې دا وایي دا ګناهونو د ثمره ده چې کله د انسان ګناهونه سیوا شي نو وایي دا قصې راڅرګندېږي. البته د دې د یخ نه تباه کول، ورکول، کورونه او کلي ورانول دا د کافرانو علامه ده، د کافرانو. الله تعالی وایي وجعلنا من ګرځولي وو بینهم په منځ د دې کسانو کې سبا والا وبین القرى التي وبین هغه کلو کې بارکنا فیها چې برکتونه لګري په هغې کې. د سبا والا دویم نافرماني ذکر کیږي او دا کوم عذاب چې راغلی د دغه عذاب دویم سبب ذکر کیږي. جو سبب پیدا و د پیغمبرانو یې نه اورېده، فاعرض ښکاره مخ یې واړه، انکار یې وکړو، خو یو ګناه یې بل ګناه جرم یې د ذکر کیږي. دغه دواړه ګناهونه چې رايوځای شو نو دا سیراب پرې راخلاص شو، اړین پرې راخلاص شو او دغه ځګین ته یې ورسول. هغه دویمه نافرماني چې وه هغه دا وه، ناشکري کړې وه چې الله تعالی وایي وجعلنا من ګرځولي بینهم په منځ د دې کسانو کې د سبا والا کسان، وبین القرى التي ومن هغه کلو کې بارکنا فیها چې برکت لګلې ده په هغې کې. دې نه مراد شام علاقه ده، شام، اردن، فلسطین، د هغه علاقې دي چې په دې کې آمدان او پیداوار ډېر زیات کېږي، د پیداوار والا ځمکې دي. ابو هوا یې ښه ده، ډېره یخ هم نه ده، ډېره ګرم هم نه ده، پیداوار پر لحاظ باندې ډېر مشهور ځایونه دي، ښې علاقې دي، پیداوار یې زیات دی. نو په یمن کې د سبا چې کومه علاقه وه نو د سبا والا خلکو به د شام ته تجارت دپاره تلل، دغه ځایونه نه به یې خپل ضرورت سامانونه راوړل، غلۍ به یې ترې راوړل، نور شیونه به یې راوړل. دغه تجارت چې دوی کوه نو شام او د یمن په منځ کې خو ډېرې غټې فاصلې دي، اوږده فاصله ده او ډېر اوږد سفر دی. الله تعالی دې سبا والا ته داسې یو موقع ورکړې و، داسې یو احسان یې پرې کړی و، چونکې دغه علاقې اوارې هم نه دي، فاصله ډېره اوږده هم ده. نو هر ذکر کې یو غر به چې تا پار کړ، بیا به یو کلی راته، یو کلی به آباد، بیا به چې بل غر دې پار کړ، بیا به یو کلی. الله تعالی به دې لاره کې کلي آباد کړ او دا کلي د یمن نه راونیسه د شام پورې به دې لارو کې آباد شو. د دغه تعداد چې کوم مفسرینو نقل کړل تقریبا 4,700 کلي به دغه لاره کې آباد شو. د دې کلو آبادۍ فایده دا وه چونکې د دې په غاړه باندې روډ هم سړک هم وتی و او دا کلي موجود و. نو سړی به چې کله سهار نه روان شي او د غرمې پورې سفر به وکړو، کلي ته به داخل شو، شړ حدود به پار کړو، کلي ته به داخل شو، هلته به دمام کولی شوه،
د ژوند کم خوراک ضرورت چې کم دی هغه مرته ملاوي در عام کلیو تجارت کوو د غرمې نه به روان شو ماښام به شو بس بلکلي ته به داخل شو بیا به شړه پار شوه په دې طریقه باندې کلي زیات او د یو کلي ته به داخل شو بل کلی به ته ښکارېدو نو یو خو دا وه چې ځان سره خوراک سامانونه وړل او زیات یا اسلحې وړل چې د دشمنانو نه پکې د غلو نه ځان وساتي او د پخلي سامانونه دې ته پکې ضرورت نه و بس سهار نه به د غرمې پورې سفر چې وکړه آبادۍ ته به داخلېدې غرمې نه واله ماښام پورې سفر به چې وشو بیا به آباد ته داخل شوي وي شپه به په ارام ته به یو کلي کې تېره کړله سهار به دې بیا سفر شروع نو دې کې د ډاکوانو خبره هم نه وه ډاکوانو یې هم پکې نه وه او د ژوند ضروريات ګرځول ځان سره هم ضرورت ورته نه و بلکې آبادۍ وي او دغه طریقه باندې به سړی شام ته ورسېد په سهولت سره نو دې خلکو وویل چې یاره یا الله دا آبادۍ لرې کړي دا کلي وران کړي دا لرې کړي سبا والا وویل مست شوي چې سړی داسې سفر یې وکړي چې په ځنګلونو کې روان یو لږې تندې به تېر شي نو خوند وکړي او چې د ډاکوانو سره وجنګېږي نو خوند وکړي دا خو هېڅ هم نشته دی دا خو د مزو ژوند دی داسې ژوند نه غواړو سختي غواړو دغه سوال چې کوم بني اسرائیل هم کړی و چې مانه صلوات راتلل ویل دا نه غواړو زمینداري غواړو چې په خپلو لاسو باندې وکړو راوخېږي وغه وخورو دغسې سوال چې کوم دی نو دې سبا والا وکړو خپله باندې بددعایي ځان ته وکړله چې دا سهولت رانه واخلې چې اوږدې اوږدې سفر یې کوو لرې لرې ځو خو په مشکلاتو کې ځو لکه تندې پکې تېروو دې سفر راله راکړي نو دغه بدتمیزي او بد اخلاقي د ذکر کې ذکر کېږي دغه د نعمتونو ناشکري ذکر کېږي نو الله تعالی وجعلنا من ګرځول یو بینهم وبین د دوی کې وبین القرى التي وبین د هغه کلو کې بارکنا فيها چې موږ برکتونه لېږلي په هغې کې قرن کلي ظاهرتاً چې ښکاره و لار باندې ورته تېرېدلې نو کلي به ښکارېدل یو کلي نو بل کلی ښکارېدو وقدرنا فيها السیره موږ اندازه کړې ور دې په منځ کې کلو لره سفر اندازه وه سهار نه غرمې پورې به سفر چې تا وکړو کلی به شروع کېدو بیا به چې د غرمې نه ماښام پورې سفر به وکړو بیا به بل کلی شروع کېدو چې اندازه وه داسې نه وه چې یاره مونږ روان یو په شاړ بیابان باندې پته نه لګي چې کله به آبادۍ ته رسېږو څومره د خوراک سامان لګي څومره اوبه لګي منځ کې ډاکوان را نه شي د خطرې پکې نه وي معلوم سفر او معلوم فاصلې وي الله تعالی ورته ویلي چې سیرو الزی فیها به دې لاره کې لیالي د شپې و ایامن او د ورځې آمنین په امن سره تاسو به هیڅ قسم خطرې نه وي د کلو لارو باندې په امن سره ګرځي دلته کې ډاکوان بد اخلاقه خلک د سره ونه فقالوا دی ول ربنا رب زمنګا باعد بین اسفارنا لریوال را ولی په مند سفرونو زمن کې زمون سفرونه لري باسي چې دې آسان بیان نه وظلموا انفسهم الله وظلم یو په خپل ځانونو باندې کوم احسان چې به الله کړو دی ویل نه بیرته والا دم خوخ نه دی او سختیم خوخه ده الله فجعلناهم غرزول دی در احادیث قصې د عبرتونو د عبرت قسم ته جوړ کړل نو ستې پاتې نشو بیا د عبرت لپاره بس تاریخي واقعات جوړ شو ومزقناهم من تسنس کړه دوی لره کله ممزق په پوره تسنس کول سره پوره تسنس څنګه تسنس شو دغه ځکه چې څخه خاور نه لاندې شومړ شو ډیم پر راوښلت ځنې کسانو چې کم دین مخینه د آسماني کتابونو نه معلومات کړي یاره کاهنانو جادوګرو نه معلومات کړي او یا دا چې خيارانو خلکو ورته علاماتونه ورخود لري چې دا ډیم راشلېږي روانېږي نو ځینې خلکو دغه ځکه نسبت پرې کړي وړې وي بیا ځینې خلک په دې کې چې کم دی نو تقریبا شپږ قبیلې چې کم دي د شام ته تللي دي او باقي نور دنیا کې هم خواره شوي دي اوس او خزرج چې کم دي کم د مشرکانو دوه قبیلې مدینه کې اوسېدلې د دوی د نیکه نوم چې کم دی نو عمر بن عامر دی دا پکې مدینه منورې ته راغلی او دا هم نه دی سبا والا خلکو یو کس دی چې دغه دګین نه په تېښته باندې لاړ ډېر نشته د وجه نه وتښتېدو او مدینې ته ځان نه ورساو مدینه کې د اولاد بیا ډېر شو او په دوه قبیلو کې تقسیم شو یو اوس او بل خزرج نو بلې طریقه باندې دا خلک دغه یمن نه د دنیا ګوټونو ته تقسیم شو تسر هغه اتفاق هغه یووالی هغه یو ځای اوسېدل هغه سهولیات هغه د سره بیا په نصیب نشو نو الله یمزقناهم من تسنس دوی لره کل ممزق په پرته سنس کول سره ان فی ذلک یقینا بدی واقع کې لآیات خامخ نخدی لكل صبار شکور ته هر صبرناک او شکرګزار ده لپاره هغه دی واقع نه سبق حاصلولې شي چې څوک الله نه فرمانی کوي نو سنچر کیږي اجت الله تعالی تابعداري کوي نو سمره سہولیات ژوند تیرولې شي